ما ته بل ورځ یو هلک ټلیفون وکړو ټولې خبرې درته دلته نشم کولی چې ما ته کم ټلیفون نه کېږي هغه نشم ویلی ما ته حیا راځي خو یو هلک راته ټلیفون وکړو په ژړا شو مې مولانا صاحب مرحوم وایي زه مجبوره په دې باندې یم چې زه خودکشي وکړم ځان وجنم ما هلکه وجه څه ده ولې وایي مولانا صاحب زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کینم نو زه د مور هغې اندامونو ته ګورم قسم په الله په دروغ درته وایم زه د مور هغې اندامونو ته ګورم او ما ته خواهش روچتېږي زه څه وکړم مولانا صاحب زه د خور سره کینم زه د خور هغې اندامونو ته ګورم او مولانا صاحب د خطرې خبره دا ده چې اوته شم نو کله په خوب کې د مور سره نعوذ بالله بدکاري کوم او کله د خور سره بدکاري کوم دا ولې دا د ویښې هغه تلوسې دي بیا په خوب کې راځي راشي علماو پاسئ د دې پلیتۍ جنګ شروع کړئ د دې خلاف ستا د بچي سره موبایل دی موبایل او دی یوازې په کمره کې ناست دی او دته یوه جینۍ مخې ته راله هغه ورته خپل اندام جدا جدا ښیي دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده مور هم ده دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده په کور کې د خپله خور هم ده چې هغې ورته د خپل اندامونه وښودل ده چې په دې مور باندې نظر لګي د هغې سره هم دغه اندامونه دي کوم طرف ته روان دي وجاړو زما معاشره کوم طرف ته روانه ده څه به راسره کېږي الله دا بچي د خدای دپاره علماو ته ورکړئ دا علماو ته ورکړئ دا موبایل د کشرانو بچو له مه ورکوئ تباه کېږي درنه تا ته په کور کې اظهار نشي کولی الله دې زموږ د معاشرې نه دا بې حیایي ختمه کړي الله دې زما د معاشرې نه بې حیایي ختمه کړي